سوکا چې عبادت د ملائکو کوي اے عیسویانو یهودیانو اے عابدینو د مومنی الجن دے ملائکو عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام او مومنی الجن چې معبودین استاسی دیتا معبودان موایي ولی ځکه معبود هغه څوک چې هغه خپل مشکلات خپل پوره کوي داغه بل چاته ضرورت نه وي دا تاسو چې چاته معبود وایي دیتا چې مشکل پیدا شي نو خپل نشي حل کولای هغه مشکل بیا پچا حل کوي په الله حل کوي بیا په الله داسې خلق حل کوي چې هغه ذات نه ډارې کې نه غواړي بل ورته وسیله کې پیش کوي نو هغه څوک چې خپل مشکل خپل نشي حل کولای بلکې د بل نه غواړي بیا بل نه په داسې عاجزۍ غواړي چې یو بل ذات اقرب ورته پیش کوي نو ولی معبودین ګڼئ د آیت نه چھوڑ داد ولی معبودین ګڼئ هغه معبودین نشو کنه حاجات خپل نشي پوره کولی نو چې حاجات خپل نشي پوره کولی د بل نه غواړي او بل نه په توسل باندې غواړي نو مختار کول نشو کنه نو ولی معبودین ګڼئ په دغه باندې د آیت نه چھوڑ دا جوړیږي اولئک دا عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام مومن الجن ملائک دا معبودین مګنئ دوی چي دي الذین هغه معبودین استاسی يدعون چې دعا مشرکین عبادت داغي کوي نو دغه معبودین د دې چې یبتغون لټي رب خپل لرا وسیله دوی کې کم یو وسیله لټي ايهم اقرب کم چې اقرب الى الله دغه وسیله نس دا غول تعویل چې بدل شي یا ایهم اقرب بأیم اقرب کم چې اقرب الى الله ده پاغه وسیله نس یا فینظرون ګوري ایهم اقرب چې کم اقرب الى الله ده فیتوسلون به نو وسیله پینسی نو دا دویم تعویل چې مونږ وکړو چې ينظرون ایهم اقرب دا دلیل شه په توسل بالذوات الفاضله باندې دا انبیاء ملائک علیهم السلام دی ګوري ایهم اقرب چې کم یو په دوی کې اقرب دی فیتوسلون به وسیله پینس وزدی صورت کې ایهم اقرب ضمیر د هم چې دی ضمیر د عقلاو دی ضمیر د چا دی د عقلاو راجع کولی عمل تسینش عمل ته چې راجع کینو اعمال چې اخلي جمع بتاویل الجماعت ایها اقرب پکار سپکار دے ایها اقرب او قرآن عظیم شان ایهم اقرب دے نو ضمیر چا تراجی دے عقلا ہوتا زوات ہوتا نو کچرت دا اعمال تراجی وے نو ایها اقرب پکارو یا ایهن اقرب پکارو ایهم اقرب نو پکار اعمال ته ضمیر د هم ناراضی کی دا ضمیر د عقلا ہوتے نو ينظرون ایهم کم د زواتو د انبیاء چې اقرب الى الله ده فیتوسلون به دی په وسیله نسی نو معلومه شو د آیت نه چې وسیله په ذات باندې د عیسی علیہ السلام کارو د عزیر علیہ السلام کارو د ملائکو کارو کم ځوانان چې وته شرک وایي نو عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام او ملائک شرک نه کوي کسوک ورته بدعت وایي هغه بدعتیان نو کسوک ورته حرام وایي هغه حرام کاری نو کسوک ورته مکروه وایي هغه مکروه والا نو نو خپل دلیل د دې چې وسیله د انبیانو عمل دی او وسیله په ذات باندې د ملائکو عمل دی مو ته شرک وایا مو ته حرام وایا مو ته مکروه وایا مقابل جانب